یا الہ العالمین ته زموږ د مدرسه په احسن طریقې سره تعمیري ته ورسوي. د ایمان جذبه ګورم د قرآن او د حدیث او د الله او د دې طلباو د زړونو اوازونه دي. د صدقې یو اهمه موقع درته راغلې او هغه موقع دا ده چې دا ویډیو تاسو څومره کولی شي مخکې شیر کړئ. په دې کې مختلف قسمه درس کېږي، قاعده، نظیره، حفظ، دور، ترجمه. چې دوی ته خو به تاسو تقریبا چې 3 ټیمه طعام ورکوئ، مطلب سحر، غرمه او ماښام. طلبا را سره ولاړ دي، طلبا په دې کې د لرې لرې نه راغلي دي، مطلب دلته رهایش پذیري. قاري صاحب سره به خبرې کوم. السلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی قاري صاحب څنګه چې تاسو مونږ راغوښتي یو چې دلته کې په دې پلاټ کې مونږ ولاړ یو، د طلبا هم پکې ولاړ دي. په دې باندې ستاسو مخکې څه رایه ده، څه سوچ مو دی چې یاره د دې مسجد د احاطه زیاتو؟ یاره جی داسې کار و چې زموږ بنیادي داسې خبره وه چې په دې علاقې کې ما یو ځای کې درس کړو، یو حجره وه، 2-3 طلبا وو. نو هغه نه مونږ الحمدلله محنت کولو په مسجد مدرسه جوړه شوه. اوس الحمدلله په مسجد کې مونږ سره دومره طلبا دي چې هغه د لرې ځایونو مومندو نه، تیران نه، د بجوړ نه خوا دې خوا علاقو نه راغلي، دلته مونږ سره الحمدلله سبقونه وي، رهایشي دی. نو لیکن اوس زموږ دا دی چې دینه مخکې مونږ نور هم دلته چې کوم د هلې ځلې کو د دین خدمت دی، دا په مونږ ټولو باندې فرض دی چې د خپل دین خدمت وکړو، مسلمانانو ته خیر ورسو. دې په نسبت سره د کوم پلاټ کې چې مونږ ولاړو 15 محلې پلاټ دی، 2 محلې پکې وقف دی، درو محلو را باندې 18 लाख روپۍ قرض پاتې دی. معلومه خبره ده جی، دغه علاقه خو تاسو ته ویل دغه علاقه ده، دلته مونږ خلک پیژني الحمدلله العزیز. نو بس دغه خبره جی مونږ وایو چې په دې باندې ښایسته مدرسه جوړو کړو چې بیا نور مونږ دلته دیني خدمت مخته بوځو. جی څنګه چې تاسو ته پته ده مسجدونه یا جوماتونه دا د الله تعالی کورن دي او په دې کې مسلمانان عبادتونه کوي. قاري صاحب دا راته ووایي چې تاسو سره تعداد څومره یې په دې مسجد کې جي؟ یاره جی دې کې یو مقیم دی او غیر مقیم دی. هغه چې غیر مقیم دی علاقې ولې دی، یو داسې چې مسافر دی، مونږ بل ویډیو کې ومیل جي. هغه چې کوم دی 15 پورې دی، همداسې انشاءالله العزیز بیا به کله سیوا کېږي. دا خو اوس موجوده وخت کې غیر مقیم چې کوم دی 150 په خوا وشه دی جي. او په دې کې مختلف قسمه درس کېږي، قاعده، نظیره، حفظ، دور، ترجمه. و انشاءالله کال د علم بنیادي مغه کوو، انشاءالله بنیاد بګدو علم هم چلو کوو. جي چې دوی ته خو به تاسو تقریبا چې 3 ټیمه طعام ورکوئ، مطلب سحر، غرمه او ماښام. دا چې کوم غیر مقیم دي کنه جي یا مقیم دي، نو دا د دې څه تنظیم دی، دا چا له طرفه کېږي، مطلب دې کې څوک مرسته کوي؟ یاره جي داسې کار دی، مدرسې خو زیات کار خرچې دي. اوس پرې خو لږ مونږ دې کې کار کولو، لیکن بیلونه دي، د استادانو تخاګانې شوي، همدغه رنګې چې کوم دي بیټ شوي پیس. اوس هم دې کې مدرسې چې کوم دي دا کوم باندې مونږ ناست یو، دي هغه پاتې دي، ماربل پاتې دي، کارپېټ کلین، همدا چې هغه 18 लाख روپۍ قرض را باندې پاتې را به جوړو. او دې کې چې رهایش طلبا چې کومې خرچې ټولې بس دې مدرسې نه کوو. بس الحمدلله څه مرګلي شته دي، بس خپل لاس او واس مطابق هغه کې خو چې داسې حالات دي چې 2-3 کسانو کار دی نه، او دا خو دین کار دی، په کار 400 کې وګورئ. دې د وجې نه مونږ دا پیغام عام کوو. مخکې زموږ خاص مرګلي وو، بس هغې وس نه اوس خبره ووته جي. یو جهان مننه قدرمندو مسجد دی او دغه شانتې په دې نیکیانو کې خپل حصه واخلئ. ربه په دې مدرسو کې د دین خدمت روان دی، د کفر په خلاف باندې الہ العالمین د مدارس ته چې کوم د خپلو خزانو انتظام او سبب وکړي. یا الہ العالمین ته زموږ د مدرسه په احسن طریقې سره تعمیري ته ورسوي. خدای مونږ د خپل عظیم شان کتاب قرآن د خیران منافع علم دین خدمت هم قبول کړي او داسې خدمت رانه واخلي. خدای تمام اهل اسلام ته د هدایت ذریعه وګرځوي برحمتک یا ارحم. د دې غریبانو څوک هم امداد نه کوي، خو په دې کومه ځمکه باندې چې زه ولاړ یم، د قاري صاحب همدغه مقصد دی، همدغه ارزو ده، همدغه غوښتنه کوي چې دا جومات چې کوم ګنجایش دی یا کومه کیپاسټي ده دا کمه ده، او موږ سره د طلباو د تعداد زیاتېږي. غواړي چې په دې پلاټ باندې هم آبادي وکړي، نو دا به څنګه کوي؟ د دوی خو په وس کې هېڅ نشته دی. نو په دې شیشه باندې یا په دې فریم باندې ما د دوی قاري صاحب یا د مسجد چې کوم کانټیکټ یا رابطه نمبر دی دا به مې ورکړي. څوک چې هم غواړي په دې کې شرکت وکړي او بالکل تاسو د دې سره نیغ په نیغه رابطه هم کولی شي او دغه خپل امداد دوی ته را رسولی شي. جلال آباد نمبر 2 پېښور ښار او دغه شانتې په جګې روډ